د هېواد تلویزیون قدرمنونکو سلام. دا خبرې ټولګي ته مو زه نعیم زیار کلی کوم. په اثر کې پام وکړئ د مهم خبرونو سرټکو ته. لاریونوالي استعفا ولسونه یې دوام غواړي. سیاسیون وایي د چارواکو د دندې لرې کولو لپاره دا مناسب وخت نه دی. پایلو ته یې خوشبینه ښکاري. د حکومت مشران وایي پاکستان سره ترهګري ضد دوه اړخیزه ناسته په کابل کې جوړیږي. د کارموندنې په برخه کې ستر ګام. د کلیو او پراختیا وزارت د میلیونونو افغانیو په ارزښت کډوالو ته د کار زمینه برابره کړې. افغان کرکټ لوبغاړي د ویسټ انډیز پر وړاندې نن شپه افغانستان د ویسټ انډیز سره لوبه لري. او د بریدونو اصلي ترکونکی یې وژلی. ایراني چارواکي وایي د تېرې اونۍ بریدګر وژل سوی. د جهادي او ملي عذاب شورا په کابل کې له تعصب کوونکو وغوښتل چې د لارو بندول پای ته ورسوي. د دې شورا مشرتابه نن یکشنبې په همدې اړه په کابل کې غونډه وکړه. د جهادي او ملي عذابو د شورا په استازیتوب پخواني ولسمشر صبغت الله مجدي وویل چې زه د یو مسلي شپینږیري په توګه له تاسو غواړم چې په دې روژه میاشت کې د خلکو پر مخ لارې له بندولو لاس واخلئ. نو وړې اوسني پیښو حوالاتو ته په کتو دا مناسبه نه بولي چې د حکومت لوړپوړي چارواکي له دندو لرې کړای سي. په کابل کې یو شمېر خلکو له وروستي او خونړي حملو وروسته له تېرې جمعې راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې پر عمومي واټونو خیمې درولې او د لوړپوړو چارواکو ګوښه کولو غوښتنه کوي. دوی چارواکي خلکو ته د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولي. افغان حکومت وایي له پاکستان سره په دې توافق رسیدلی چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړنۍ دوه اړخیزه ناسته په کابل کې ترسره سي. ارګماني نن په یو بیان کې ویلي دا وکړه د شانګهای سازمان د سرمشریزې په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره کړې ده. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه بیا پیلوي. د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم پر جوړولو دوه اړخیزه ناسته وروسته په اسلام آباد کې هم ترسره کیږي. د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت بیرته راستنې شوو کډوالو ته غالي سکتور کې د کاري زمینه برابرولو پروژې پرانیسته وکړه. د کلیو پراختیا او بیارغونې وزیر وایي دغه پروژې به څه باندې 315 میلیونه افغاني ارزښت لري. تر 100,000 بیرته راستنې شوو کډوالو ته د کار زمینه برابره کوي او هیواد کې د غالي اوبدلو صنعت ته پرمختګ ورکوي. اخوا یو شمېر غالي اوبدونکي شرکتونه هیله څرګندوي د حکومت دغه ګام د هغه افغان کډوال هیواد ته ستنېدو لامل کیږي چې ګاونډي هیوادونو کې د غالي اوبدلو صنعت کې په کار بوخت دي. افغان حکومت د غالیو صنعت پرمختګ او له پاکستان او ایران څخه بیرته راستنو شوو کډوالو ته د کاري زمینې برابرولو لپاره غالي سکتور کې د څه باندې 315 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژه پرانیسته. دغه پروژه چې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت له لوري 8 ولایتونو کابل، پروان، لغمان، ننګرهار، بغلان، کندهار، بلخ او هرات کې د خصوصي سکتور په مرسته پلي کیږي. 15,000 بیرته راستنو شوو ته په دوامداره او 15,000 نورو ته هم په غیر مستقیم ډول کاری زمینه برابروي. ما یک جا به سکتور خصوصی در رشد صنایع قدیمی ما، در رشد صنایعی که افتخار وطن ماست در او بخشم کار میکنیم و برای عودت کنندگان ما هم فرصت‌های کاری را ایجاد میکنیم. له دې وړاندې یو شمېر غالۍ اوبدونکو اتحادیو اندېښنه درلوده چې د افغانستان تر 80 سلنه غالۍ د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران په نوم نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي. خو د کلیو بیارغونې او پراختیا وزیر وایي د کډوالو لپاره غالۍ سکتور کې د کاري زمینې برابرولو پروژې پلي کېدو سره به نړیوالو بازارونو ته د پاکستان په نوم د افغانانو په لاس د ګنډل شویو غالیو تولید مخه ونیول شي. صنعت قدیمی افغانستان، صنعتی که مختص به کشور ماست، این باید رشد بکنه. و دوم دلیلش دیگه ای بود که اکثر قالین بافای ما که در افغانستان هم قالین میبافه و یا در پاکستان مهاجر ما بودن، به خاطر کتینگ یا قچی کردن و شستشو دوباره به پاکستان میرفت. اما نام و هویت اصلی ما را پاکستان گرفته بود. بلخوا د غالۍ اوبدونکو اتحادو یو شمېر استازي د افغان حکومت له دغه ګام څخه ستاینه کوي. وایي د غالیو صنعت ته پام کولی شي د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. دوی همدارنګه هیله څرګندوي چې د بیرته راستنو شوو کډوالو لپاره د حکومت دغه ګام د هغو افغان کډوالو هیواد ته ستنېدو لامل شي چې ګاونډیو هیوادونو کې د غالۍ اوبدلو صنعت کې په کار بوخت دي.
دوی د خپل وطن ته د راتګ د خوشحالۍ او د یو ښه احساس درلودلو په اند هم انشاءالله راځي. خو موږ د دوی سره د خبرو وروسته دا هیله پیدا کړې ده په حقیقت کې هم چې انشاءالله دوی به راځي او هلته به کار کوي. زموږ او ستاسې د لرغوني دود لرغوني کلتور دا به خپلوي او دې ته به واده ورکوي. دوی د خپل وطن ته د راتګ د خوشحالۍ او د یو ښه احساس درلودلو په اند هم انشاءالله راځي. خو موږ د دوی سره د خبرو وروسته دا هیله پیدا کړې ده په حقیقت کې هم چې انشاءالله دوی به راځي او هلته به کار کوي. زموږ او ستاسې د لرغوني دود لرغوني کلتور دا به خپلوي او دې ته به واده ورکوي. د غالیو تولید د هیواد تر ټولو مهم صادراتي توکي شمیرل کیږي او ګڼ شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د غالیو اوبدلو له لارې خپل مالي لګښتونه تامینوي. د افغانستان غالۍ په بېلابېلو ډولونو تولیدېږي چې 80 سلنه لرګي ته ورته رنګ لري او تر ټولو زیات پیرودونکي امریکایي او اروپایي هیوادونه دي. د هلمند ولایت په 4 ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوی دی. د هلمند والي آیت الله آیت وایي دغه عملیات په سنګین، نادعلي، ګرمسیر او مارجې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. آیت رسنیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې د قاطع ملاتړ ماموریت له دوی سره د هوا له لارې مرسته کوي. د زیاته کړه د خالد په چوکاټ کې د میوند 3 په نوم دغه عملیات په یادو ولسوالیو کې د هغو سرتیرو او کمپونو لارې خلاصې کړي چې د تیر یو کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې دي. د هلمند ولایتي شورا غړي بیا وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال باید د ملکي خلکو سر او مال ته زیان ونه رسېږي. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شنبې په شپه وسلوال د پکتیا په مرکز ګردیز سارا سیمه کې پر لمونځ کوونکو برید کړی چې 3 تنې وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د سیمې خلک په یاد برید خواشیني ښیي او پر حکومت غږ کوي چې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي. په وسلوالو د مرکز ګردیز اړوند په زاهو سیمه کې د یو جماعت پر لمونځ کوونکو برید کړی چې 3 کسان یې وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیا ولایت مقام پیښه تاییدوي او وایي چې وسلوال په یو سراچه موټر کې سیمې ته راغلي او له برید وروسته بیرته تښتېدلي دي. د سیمې اوسیدونکي په دې برید خواشیني دي او پر حکومت غږ کوي چې د دوی امنیت دې خوندي کړي. موږ چې کله فرض خلاص کړه او د یو رکعت سنت تراویح هم وکړي او یو رکعت کله سپیر ته موږ پورته سو نو دوی غږ وکړ، پیلوټونه یې وویل چې تاسې مخ وسیږئ. نو هغه و چې اولنی فایر یې وکړ، لږ سلوړو په اولني فایر کې د ما سره خوا کې څارنوال صاحب و، هغه هم وسې ولګېده. حکومت هم تقاضا دا ده، علم مو دا ده، امنیت دې وساتي، خلک دې وساتي، خلکو ته د نور تکلیف نه پېښوي. بس دې همدغه کونډې یتیمان چې دلته یتیمان سو، همدغه کونډې هم بس دي، همدغه شهیدان هم بس دي. حکومت د خپل مسؤلیت رفع کړي، خو که نشي رفع کولی موږ ته د اجازت راکړي چې موږ خپل امنیت په خپله وساتو. مولوی محمد نعیم رحمتي د هغه جماعت امام دی چې برید پرې شوی او وایي برید کوونکي هیڅ راز ارزښتونو ته درناوی نه لري او د پردیو په اشاره دا ډول بریدونه کوي. هغه خلکو ته ما دا پیغام ده چې دا خپل مرګ هم مرداروي، دا خپل هم مردار دي او نور مسلمانان په شهادت رسوي. قانون لري که اجتناب وکړي داسې کارونه دې نه کوي. که د هر چا په اشاره باندې دي نه دې کوي. نه له حکومت سره زه تړاو لرم، نه له بل چا سره تړاو لرم. خدای ما حق وینا ده، دا د قرآن وینا ده. په یاده پیښه کې له 3 وژل شویو یو څارنوال عبدالله شاه وطنپال دی چې له خپلو 2 نورو ملګرو سره یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په پیښه کې د ټپي شوي یو کس حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی ده. دا لومړی ځل ده چې په پکتیا کې د یو جماعت پر لمونځ کوونکو دا ډول برید کیږي. خو د دې برید په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي. له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په مرکز ګردیز کې د ترور، غلا، چاودنې او بریدونه زیات شوي او خلک له ګڼو اندېښنو سره مخامخ دي او ډېرې قربانیانې هم ملکي وګړي دي. محمد شریف شریفي، هیواد نړیوال راډیو تلویزیون، پکتیا. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبې د ویسټ انډیز د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو ورځنۍ مسابقه لري. دا سیالي د کرکټ د نړیوالې شورا تر سرپرستۍ لاندې د 2 هیوادونو ترمنځ د کرکټ د 60 اوریزو او 50 اورونو د نړیوال مسابقو په لړ کې کېږي. د 60 اوریز د کرکټ سیالیو لړۍ ویسټ انډیز وګټله. د کوربه هیواد ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ د 50 اوریزو مسابقه لومړی افغانستان ګټلې ده.
د ویسټ انډیز او افغانستان درېیمه سیالي به د چهارشنبې په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال شورا کې د دایمي غړیتوب غوښتنلیک هم وړاندې کړی دی. په کندهار کې د 500 تنو ښوونکو سره خوراکي توکو مرسته وسوه. پر همدې مهال د پوهنې چارواکي د ښوونکو د کم معاش له کبله اندېښنه لري او له شتمنو کسانو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. بلخوا ولایتي چارواکي هم په دې برخه کې د مرستو ژمنه کوي. په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د هغه ښوونکو سره د خوراکي موادو مرسته وسوه چې اقتصادي وضعیت یې کمزوري و. د دغه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي یا د مرسته 15 کلمه خوراکي توکي دي چې پر 500 هغه ښوونکو وویشل سوه چې د مرستې مستحق وه. نوموړي وایي هڅه کوي چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته تر خپله وسه پورې مرستې ورسوي. د معرف ریاست و مستحق ترینو استادانو ته مو تنظیم کړی و چې د مرستیال والي صاحب او د معرف ریاست د رئیس صاحب په وزرداشت کې مو نن و هغه استادانو ته چې موږ ته د معرف ریاست د خوا څخه او د ولایت مقام د تاییدي څخه وروسته موږ ته راکول سوی و او هغه ته مو د مطبوعاتو مخ ته توضیح کړل. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب د یادو ښوونکو سره د دغه مرستې قدرداني وکړه او ویې ویل چې ولایتي اداره هم له بېوزلو کسانو سره مرستې کوي. چې زموږ د ټولنې چې واقعا هغه مستحق خلک دي چې هغه استادان دي د هغو د 500 فامیلو سره نن د 15 کلمه خوراکي توکو مرسته وکړه. موږ مننه ځنې کوو. ترڅنګ ولایت مقام هم نن ورځ د 100 فامیلو سره چې هغه د روزګان خلک و کندهار ولایت رامجر سوي وه د هغو سره کومک وسو. بلخوا د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون د ښوونکو د کم معاش له کبله اندېښنه ښیي او وایي چې اکثریت ښوونکي دغه ډول مرستو ته زیاته اړتیا لري. هغه له شتمنو کسانو غوښتل چې د ښوونکو د اقتصاد د ښه والي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. ولې متاسفانه د دوی معاشونه کم دي، بسنه نه کوي د دوی د فامیلو لپاره. بیا هم د ټولو تجارانو څخه مې هیله دا ده چې په دې روژې میاشت کې او دایم په ټول کال کې د ښوونکو سره مرسته وکړي او کومک وکړي. زه د ټولو هغو تجارانو څخه چې مخکې مرستې کړي دي او جریان لري مننه کوم. ښوونکي چې د ټولنې مهمه برخه ده، یو شمېر یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو دا لومړی ځل دی چې د یوه خیریه بنسټ لخوا ورسره مرسته کیږي. اخوا بیا د هلمند په ټولو ښوونځیو کې د ښوونیز کال کلنۍ ازموینه ترسره سوه. د هلمند د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ټول هلمند په کچه له ښوونځیو ازموینه واخیستل سوه. د دوی په وینا هېڅ داسې ښوونځي له ازموینې د جګړې او ناامنۍ له امله بې ازموینې نه ده پاتې سوی. په هلمند کې د کلنۍ ازموینې بهیر د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په بریالیتوب سره پای ته ورسېدی. د پوهنې ریاست مرستیال سردار محمد صمیم وایي په ښار او ولسوالیو کې د پوهنې ریاست له اصولو او لایحې سره سم پر خپل وخت کلنۍ ازموینه واخیستل سوله. سردار محمد صمیم وایي سږ کال په 9 فعالو څو ښوونځیو کې هم د ازموینې پروسه ترسره سوه. موږ ښوونځي تقریبا 204 ښوونځي موږ فعاله لرو او مخکې مو 150 ښوونځي وي چې هغه مو 130 ته کچه لنډه کړله. یعنې اوس هم په اخته یو هغه د ډېر ښوونځي موږ فعاله کړي دي په دې رخصتیو کې شمول یې هم را رسېدلی دی. خو د مرکز نه مو هدایت غوښتی دی چې موږ ته دوی کولی سي چې په دغه رخصتیو کې د دوی دپاره د حق الزامو دپاره تخصیص راواستي که یا که چیرې موږ ته هدایت وسو چې تاسې دغه ښوونځی یعنې په دې رخصتیو کې هم فعاله کړئ، موږ کولی سو چې انشاءالله نوي کال ته به یوه ښوونځی هم غیر فعاله پاته نه وي. د وایي که مرکز تخصیص ورته ورکړي او د ښوونکو د معاش ستونزه حل شي نو تر 3 میاشتنۍ رخصتۍ وروسته به د هلمند د ټولو سیمو غیر فعالو ښوونځي کې تدریس پیل کړي. بل پلو د ګرمسیر او لرې پرتو سیمو ښوونکي وایي ازموینې کې چا مداخله نه ده کړې او پر خپل وخت له لایحې او اصولو سره سم د ازموینې پروسه ترسره سوه. ګرمسیر په ولسوالیو په مکاتبو کې امتحان د پخوا په څېر باندې معمول مطابق امتحان واخیستل شو. موږ په امتحان کې هېچ چا مداخله نه ده کړې، څه چې د معرف اصولو قوانینو دغه
مطابق موږ امتحان اخیستی د مسیر ولسوالۍ په ټولو مکاتبو ولسوالیو کې ټول امتحانونه په همدا ډول سره واخیستل سول. د زده کوونکو د امتحان سره کوم خنډ نه و، امتحانونه په شفاف ډول واخیستل سول او زده کوونکو هم آمادګي نیولې وه چې امتحان ورکړي او د آینده بریالیتوب امید ولري. هلمند کې تر دې وړاندې 130 ښوونځي غیر فعاله وي، خو اوس د پوهنې ریاست چارواکي وایي ډېر ښوونځي بیرته فعاله شوي دي او د هغو نورو د فعالیت لپاره به د 3 میاشتو په رخصتیو کې خپلې ټولې هڅې په کار واچوي. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته. د بخښنې د اعلان پر اساس باندې کړې ده. 44 کلن سیف الاسلام قذافي د 2018 په نومبر میاشت کې ونیول شو. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې یو شیعه وګړی تیمور رضا پر فیسبوک د داسې معلوماتو د خپرولو په جرم باندې چې محکمې اسلام ته له سپکاوي ډک بللې په مرګ باندې محکوم کړی دی. د پنجاب ایالت د دې محکمې مشر قاضي شبیر احمد پر 30 کلن تیمور رضا باندې د مرګ حکم پرون اعلان کړ. محکمې حکم ورکړ چې رضا په 2014 میلادي کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر میرمنو ته له سپکاوي ډک معلومات پر فیسبوک باندې خپاره کړي وو. د یادولو وړ ده چې په پاکستان کې هر کال سلګونه کسان اسلام ته سپکاوی کوي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوي وایي چې په تهران کې د تیرې اونۍ د انتحاري حملو اصلي طرح د امنیتي ځواکونو په حملې کې وژل شوی دی. محمد علوي رسنیو ته ویلي چې وژل شوي مشکوک سړي د تیرې چهارشنبې په ورځ د ایران پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر قبر د حملې پلان جوړ کړی و. ایراني چارواکو تر دې مخکې اعلان وکړ چې په دواړو حملو کې د همکارۍ په تور باندې نور 7 تنه مشکوک کسان هم نیولي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په حمله کې 15 ایرانیانو لاس درلود چې د داعش له وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي وو. د بریتانیا د صدر اعظم اعتراضمي دفتر ویلي چې د شمالي ایرلند د ډیموکرات وحدت ګوند موافقه کړې چې له محافظه کار ګوند سره د اقلیت حکومت د تشکیل پلان کې ګډ شي. دا موافقه په دې معنی نه ده چې په رسمي ډول به په بریتانیا کې داسې ائتلافي حکومت جوړیږي چې د پارلمان پر اکثریت باندې به واک ولري، بلکې د دې موافقې پر اساس به د شمالي ایرلند ډیموکرات وحدت ګوند د صدر اعظم اعتراضمي د حکومت د پریکړو ملاتړ کوي او په مقابل کې به حکومت ځینې غوښتنې مني. د اعتراضمي محافظه کار ګوند د پنجشنبې د ورځې په ټاکنو کې د پارلمان اکثریت رایې بایلولې. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د کندهار ګڼ شمېر ښاریان وایي پولیس ترافیک ورڅخه د ټاکلې جریمې څخه زیاتې پیسې اخلي. ښاریان وایي چې پولیس ترافیک له هغه اندازې ورڅخه زیاتې پیسې اخلي چې قانون ورته ټاکل شوی دی. بلخوا د ترافیک مدیریت مسؤلین د ښاریانو دا ادعاوې ردوي او وایي چې داسې موارد نشته. په کندهار کې ګڼ شمېر موټر چلوونکي له پولیسو ترافیکو څخه شکایت کوي چې له ټاکلې جریمې ورڅخه په زیاته اندازه پیسې اخیستل کیږي او ښه رویه ورسره نه کوي. دوی وایي چې پولیس ترافیک ورڅخه له ټاکلې جریمې ترڅنګ موټرانو ته هم زیان رسوي. د دوی په خبره ځینې ترافیک بیا بیخي بد چلن ورسره کوي او حتی پر ځینو چوکونو د موټرونو اشارې ورماتوي. ځای نه ځای مې لیدلي چې خو مقصد داسې نه کوي، هغه هم چې کوي د دغه سره کوي، د شخصي موټرانو والا سره کوي. ولې ټکسي والا نه ورکوي؟ چېرته څنګه چې پرچې مرچې نه ورکوي نه. فعلا خو اوس موږ سره در پخوا په اندازه چې دي خو زیاتره ښه رویه کوي او زیاتره باندې ښه کم اندازه چې خو بیا هم دلته راشي بیروبارې موټران نه پرېږدي، یا وي په لغته یا په څه خو په دې شي باندې وي موټران پسې اخلي سره راشي په دې بیا ناقانونه پیسې د جرس اخیستل د نوي سره وستلي چې دغه ګزاره نه کوي. هغه زاړه ښه وه، هغه داسې ښه وضعیت کوي، په ښه اخلاقي خبرې کوي. دا نوي سره غلي چې دا نوي ځوانان دي په خدای د خبرې د مخه ډب نغات ورته کاش کېږي. په خدای ته شوه موټر بکښو مشتي دغه شټېږې د روبۍ بارانه نه اخیستې سور ته وایه. بلخوا په کندهار کې د ترافیکو مدیریت مسؤلین د ښاریانو دغه ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په ناقانونه توګه له خلکو پیسې واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال محمد الله خان وایي چې قانوني جرمه د دوی له لوري ټاکل شوې او دا د خلکو ادعاوې دي.
د هغه په خبره کشاریان د ناقانونه پیسو اخیستلو پر وخت امنیتي او کشفي ارګانونو ته خبر ورکړي هیڅ ترافیک به د ناقانونه پیسو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي چې په هغه کې هیات رهبري د قمنداني هغه هم ګزمه لري هغه هم دغه کنټرولونه کوي د خلکو شکایت چې فرضاً پولیسو برخورد د ترافیکو برخورد نو د تر اوسه پورې داسې موضوع سره موږ نه یو مخامخ شوي چې یو چا تلیفون کړي یا شکایت کړي یعنی هر څوک دا کار کوي مګر نږدې پوسته کې هلته مسؤل شته یا هغه مشر لري په هر کنټرول هغو ته باید د پارچه حاضر کړي ورته وایي چې دغه فرضاً 200 پارچه راکړې ده 300 اخیستلي یو دا دی چې بې ځایه پروپاګندونه هغه 200 پارچه په دغه میږي سمونوال محمد الله خان وایي د احمدشاهي جادیه جوړښت د قمندانۍ له لوري د ښاري نظم کنټرول برقي سیګنالونو د ښار په نظم او د ترافیکي پیښو په کمولو کې هم رغنده رول لوبولی دی د هغه په خبره ښاریان په ترافیکي اصولو پوه سوي او د ترافیکي پیښو ګراف هم راټیټ سوی دی خبري ټولګه مو همدلته پای ته رسېږي په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي لاریونوالي استعفا ولسونه یې دوام غواړي سیاسیون وایي د چارواکو د دندې لرې کولو لپاره دا مناسب وخت نه دی پایلو ته یې خوشبینه ښکاري د حکومت مشران وایي پاکستان سره ترهګري ضد دوه اړخیزه ناسته په کابل کې جوړیږي د کارموندنې په برخه کې ستر ګام د کلي او پراختیا وزارت د میلیونونو افغانیو په ارزښت کډوالو ته د کار زمینه برابره کړې افغان کرکټ لوبغاړي د ویسټ انډیز پر وړاندې نن شپه افغانستان د ویسټ انډیز سره لوبه لري او د بریدونو اصلي ترکونکی یې وژلی ایراني چارواکي وایي د تېرې اونۍ بریدګر وژل سوی مننه چې ملتیا مو وکړه تر بیا تاسو په لیو مهربانه خدای سپارم ښې چارې